د اسماء صفات و عقیده هغه مونږ بیانوله. صفات الله په هغې کې د قواعدو خبره شروع وه. اولنۍ قاعده دا وه چې القول فی الصفات کالقول فی الذات. څنګه چې د الله تعالی په صفاتو باندې مونږ قول کوو دا داسې دی لکه د الله په ذات چې قول کوو. الله سبحانه وتعالی یو ذات دی چې هغه موجود دی، ژوندی دی، الحی القیوم. او په دې کې مونږ تعویل نه کوو چې د الله نه بل څه مراد دی او د الله د ذات نه بل څه به مرادي نه. ذات د الله تعالی منو نو صفات د الله تعالی به هم داسې منو لکه ذات چې منو. دویمه قاعده وه القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض. اصل تعبیر د دې قاعدې داسې دی القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض. د الله په بعض صفاتو دا قول داسې دی لکه په بعضو چې دی وکړو چې د الله تعالی دپاره د علم ومنو تاویل پکې نه کې، د الله دپاره د سمیع او بصیر ومنلو تاویل پکې نه کې، دغسې د الله دپاره ید ومنه، استوا ومنه، وجه او ساق ومنه، یمین ومنه او تعویل پکې مکوا، تشبیه، تمثیل، تعطیل، تفویض مکوا، په ظاهر حمل کا او دا آیت ور سره ملګری کا چې لیس کمثله شیء، د الله په مثل سسیز نشتا. دا آیت ور سره ملګری کا چې فلا تضربوا لله الامثال، الله تعالی له د مخلوق په شانته مثالونه نه بیانې. درېمه قاعده ننولی کې اشتراک المسمیات فی الاسماء العامه. دا درېمه قاعده ده القاعده الثالثه اشتراک المسمیات فی الاسماء العامه. د دې قاعدې وضاحت داسې دی چې و اشتراک الموصوفات فی الصفات العامه المطلقه. په عامو صفاتو کې د موصوفاتو اشتراک یادی. عام صفاتی د هغې دپاره موصوفات ګڼ شي، ذات د الله تعالی ورلم موصوف وګرځي او صفات د الله ولم موصوف وګرځي. دې سره ولیکې لا يدل على انها متماثلات. دا په دې دلالت نه کوي چې ګنې دا تا مثل ولا بیان کو، نه، ګڼ صفات به په ګڼو موصوفاتو به دلالت کوي. صفت د علم دی دا به د موصوف به په دې انسان هم ګرځي او صفت د علم دی په دې به موصوف ذات د باری تعالی هم ګرځي او تعویل به نشي کولی په صفاتو د الله تعالی کې. نو څه شو لا يدل على انها متماثلات متشابهات بعضها مع بعض. دلیل صد لأن اشتراک العام المطلق لا بد من وجوده. مطلق اشتراک عامه د دې د وجود ناړو انکار نشتا. حتی فی المتضادات متضاد سیزونو کې هم دا راتلی شي لکه انسان او حیوان متضاد دي که نه دي؟ شعور په انسان کې مشتا او شعور په حیوان کې مشتا، سمع او بصر په انسان کې مشتا او په حیوان کې مشتا. نو قاعده بیا ولیکې اشتراک المسمیات فی الاسماء العامه و اشتراک الموصوفات فی الصفات العامه المطلقه لا يدل على انها متماثلات متشابهات بعضها مع بعض بعضها ببعض لأن اشتراك العام المطلق لا بد من وجوده حتى في المتضادات. معنی دا شوا چې په صفاتو کې کله اشتراک لفظي راشي
نو دې سره ملازمه نه راځي په تشابه او تماثل د موصوفاتو کې. مشترک صفات به دا به د مختلفو موصوفاتو لپاره راځي او دواړه به یو شی نه. او وجه د هغې دا ده چې د اشتراک عام مطلقه وجود خامخای متضادینو کې ومي. لہذا د رب العالمین او د بندگانو بعض صفات چې دي هغې کې اشتراکي لفظي دی، لکه رحمت شو، علم شو، اراده شو، مجیعت و نزول شو. دا د الله صفات هم دي او د مخلوق هم دي. اشتراک لفظي دی په دې کې. اوس به ته دا نه وایې چې مخلوق له د علم ثابت کو الله له هم ثابت کو، نو دا خو تمثیل او تشبیه شوه. نه، اثبات د بعض صفاتو د خالق د مخلوق سره دې کې تشبیه نه راځي. نه تشبیه د خالق د مخلوق سره راځي او نه بالعکس، یعنی تشبیه د مخلوق د خالق سره. اکسوک دا نه مني که نه، هغه وایي چې نه تشبیه به خامخا راځي او تمثیل به راځي چې کله اشتراک لفظي هم راشي په صفت کې. کله چا دا دعوی بالفرض، نو بیا به نفي د وجود د الله لازم شي که نه بشي. الله تعالی هم موجود دی، لکه منطقیان چې علت او د معلول په خبره کې وي، تفاوت بالاولیت کې وي. نو الله تعالی هم موجود دی او ذات هم موجود یو. دا اشتراکی لفظی دی او کنه دی. نو که څوک وایي چې اشتراکی لفظی کې نقصان راځي، نو بیا به دې د الله د وجود نه انکار کوي او تعالی باطل دی، مقدمه مثل دی. یعنی د وجود د الله نه انکار نشته، نو د اشتراکی لفظی نه انکار نشته. او وجه د بطلان الملازمه ظاهر د چې ذات د باری تعالی نه څوک انکار نه کی، دا من باب المسلمات دی. اهل بدع هم مني چې ذات د الله تعالی موجود دی او اهل حق هم مني. او دا تشبیه ځکه نه لازمیږي چې د هر موصوف د پاره مناسب صفات یې هغه د قرائنو نه معلومیږي. علم د الله تعالی دی خو هغه قدیم دی که نه، حادث نه دی. او علم د مخلوق چې دی هغه حادث دی. بل علم د مخلوق محدود دی، هر څیز ته نه دی شامل. او علم د الله تعالی وسیع دی، د کائنات ذرې ذرې ته شامل دی. دویم، علم د الله تعالی محصول من الشی نه دی، د چا نه الله زده کړه نه ده کړې. او د مخلوق علم کې واسطې دي زده کړې کوي. بل علم د الله تعالی باندې نسیان او یېره نه راځي، او علم د انسان کله کله یېره راولي. نو قدر مشترک منل ضروری دی، او د دې په منځ کې فارق منلم ضروری دی. صفت العلم الله لم منع او مخلوق لم منع، دې ته وایي قدر مشترک. او دې کې فارق هم منع چې علم د الله او علم د مخلوق کې فرق دی. سمع او بصر، سمیع او بصیر انسان هم دی او الله هم دی. دا ته وایي قدر مشترک او اشتراک لفظي. لیکن په دې کې فرق هم منع. د الله تعالی لیدل او اوریدل بے اسباب دي، او مخلوق سترګو غوږونو ته محتاج دی. څوک چې قدر مشترک نه مني کنه دا معطل دی، معطل. او کم چې فارق نه مني، د مخلوق او د خالق منځ کې فرق نه کوي، دا ممثل دی، مشبه دی. او څوک چې صفات د الله تعالی مني او هغه فارق منی بین الخالق والمخلوق، دا مثبت د صفات الله دی، بری دی د تعطیل نه او د تشبیه نه. ځان سره یو عالم ولیکي مقتدا المبتدعين دی، ابو منصور ماتوریدی. عام رد الجهمیه کې لیکلی دی، دا عبارت بم پکار راځي وی لیکي، اوی والموافقه فی الاسماء لا توجب التشابه. اوی نفسی پو
اسماء کې توافق یعنی اشتراک لفظي چې ده کنه ولا توجب التشابهات دې سره تشبیه او تمثيل نه لازميږي ښه دا اشتراک لفظي او قدر مشترکی عالم الله هم دی او عالم مخلوق هم دی لیدون کې او ریدون کې انسان هم دی خالق هم دی او مخلوق هم دی دا قدر مشترک دی البته دی کې مونږ فارق منو لیدل د الله او لیدل د مخلوق علم او سمع د الله او علم او سمع د مخلوق دې کې ډېر لوی فرق دی د حادث او د قدیم او د ابو منصور ماتوریدی نه بعد د دې خلکو یو بل امام دی هغه ته وی ابو المعین النصفی هغه وی ان كل لفظ اضيف الى شيء ار لفظ چې یو سیس ته نسبت وشي لکه علم دی سمع او بصر ده نو د دې نسبت الله ته مو شو د دې نسبت مخلوق ته مو شو نو يفهم منه ما يجوز على ذلك الشيء وی د دینه به هغه معنی فهم کولی شي کوم چې د هغه لپاره جایز او مناسبي نو علم د الله تعالی د لپاره ځان له یو مفهوم دی او علم د مخلوق د لپاره ځان له یو مفهوم دی د دې مطلب څه شو لکه د الله د صفاتو لپاره چې کوم الفاظ راغلي دي نه به د لفظ نفي کو نه به د معنا نفي کو الله د لپاره علم راغلی دی نو علم د الله تعالی به منو او د علم چې کومه معنا ده هغه به منو الله له سمع راغلی ده نو لفظ د سمع به منو چې دا ثابت دی د الله د پاره او معنا د سمع د اوریدل دا معنا به منو ځکه چې اشتراک لفظي مونږه قایل یو او دا مسلم او متحقق دی البته فارق منو د الله علم او د الله سمع او بصر او د مخلوق علم او سمع او بصر د الله د پاره ید او وجه او ساق او د مخلوق د پاره ید او وجه او ساق دا جدا جدا دي اشتراک لفظي منو او فارق منو دا دوه خبرې ځان سره نوٹ کړئ او دې کې معتبر تعبیر مونږ د نص قطعی د الله ګرځو چې لیس کمثله شی د الله لاس ته خو هغه سه لاس د مخلوق نه دی د الله مخ شته خو لیکن هغه سه مخ د مخلوق نه دی د الله لیدل او ریدل شته خو هغه سه لیدل او ریدل د مخلوق نه دی د الله د پاره پنډې مشته لیکن هغه سه پنډې د مخلوق د پاره نه منو د الله د پاره مجیئت او تللم شته د الله د پاره اخیری اسمان ته راکوزیدل مشته لیکن دا راکوزیدل د مخلوق د راکوزیدو بشان ندی لیس کمثله شیء فلا تضربوا لله الامثال نب مونږه اشتراک لفظی نه انکار کو او نب فارق نه انکار کو نو اسماء او صفات او مسله بیا صحیح رواني نو ما عرض دا کو چې دا عبارات د مقلدین دي خو منینا لما تقولون ما لا تفعلون دې لپاره تاسو لیکه تفصیلی کتاب ده د دکتور شیخ شمس الدین صاحب افغانی الماتوریدیه قلم سخت چلولې خدا له جری اهل بدع ولخي سرمنی استی سلورم قیدولی کې ګلونو چې ان الله موصوف بالاثبات والنفي وأن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا الله تعالی د پر ځنې صفات ثابت دي ان الله موصوف بالاثبات والنفي لکه ید الله د پر ثابت ده وجه او ساق الله له ثابت ده علم الله تعالی له ثابت دي توي صفات الثبوتيه الصفات الثبوتيه او ځنې صفات د الله تعالی نه نفي دي لکه لا تاخذه سنه ولا نوم خوب د الله نه نفي دي پرکالی د الله تعالی نه نفي ده لا يحيطون بشيء من علمه ولا يعوده حفظهما استړیواله د الله نه نفي دي وهو يطعم ولا يطعم خوراک او
خوراک د الله تعالی نه نفي دی. نو څه صفات الله له ثابت دي او څه نفي دي. او دا قاعده وسره ولیکئ ان النفي ليس فيه کمال ولا مدح. محض نفي چی کنا دی کې نه کمال شته او نه مدح الا اذا تضمن اثباتا، مگر د دې نفي د وجه چې الله له کوم صفت ثابتيږي که په دې نفي کې په جانب مخالف کې ثبوت د صفت نو بیا په داسې نفي کې کمال دی. دا نفي محض نه شو، بیا خو مقید نفي شو. د نت باندې یو عالم به تاسو لیدلی شیخ عبید الله مدنی، ملنګ ساز عالم دی او ډیر محقق عالم دی او د ډیر د میډیا شوق نه کی خدا خلق ته کله کله درس نشر کی. د امام بخاری مرکز کې استاد دی، شیخ الحدیث دی. هغه ته الله سبحانه وتعالی په اسماء او صفات ډیر فهم ورکړی. نو هغه وایي چې د معطلو سره باس کې او د مبتدعين سره نو د ته بداوي چې الله روټه خوري کنه خوري، وې دې بوي چې نه وهو يطعم ولا يطعم، وی بچ خا الله تعالی خوب کوي کنه وینا لا تاخذه سنه ولا نوم، الله ستړي کیږي کنه نو دې بزر وی چې نه لا يعوده حفظهما، الله ستړي کیږي نه. نو دا ستړي کېدل خوړل او د کېدل پرکالی دا صفات دا د الله نه نفي کړل کنه. وی بچاو سوال به ویداو کې چې دا د الله نه ولې نفي کړل، دې بوي چې دا الله د ځان نه نفي کړی دي کنه. بیا به راتاو شه چې ید وجه ساق او استوا الله له مخ منی دې بغلی شي، د الله پنده منی دې بغلی شي، د الله د پر استوا او علو او چتواله منی دې بوي چې نه. وی ته وای چې دا کمی نفي کړل د دې نفي منله، نو دا کم چې الله د ځان د پاره ثابت کړی دی دا ثابت شوی ولې نه مانی. دې ځای نه بدعتي مخکې نشي تللی، بیا دې ځای کې به ګیریږي په خبره ونه رسېدی. نو دا ځان سره ولیکې چې صفات د الله تعالی ثبوتی مشته او سلبی مشته. ثبوتیه مثالونه ځان سره نوٹ کې علی کل شیء قدیر، قدیر بكل شیء دا الله صفت ثبوتی دے. دریم لیکے بكل شیء علیم، دریم دے سمیع و بصیر. ورسره لیکے استوا ید ساق وجہ. سلبی صفاتم لگزان سره نوٹ کے لا تاخذه سنة ولا نوم، نو سنة و نوم زان زان لو لیکے. وهو يطعم ولا يطعم ځان سره ولیکې، ولا يعوده حفظهما ولیکې. اوس دا خبر یاد ساته مجرد نفي نه ده، دا نه کمال دی او نه مدح ده، نفس نفي مجرد نفي. ها په دې نفي کې کمال او فضیلت راځي چې دا مستضمن شي بالاثبات. ځکه دا نفي محض چې کومي دا داسې ده لکه عدم محض. تاسو په منطق کتابونو کې وایي چې عدم محض خو لاشی دی او لاشی خو بس لاشی دی. نو کلیات فرضیه دي کنه، منطقیان د کلیات فرضیونه بحث نه کی. لاشی لا موجود ای د کلیات موجوده نه بحث کی، جنس نو فصل خاصه و عرض عام. نو محض نفی چې راشي کنه دا صفت المعدوم والممتنع. محض نفی دا خود معدوم صفت دی، د ممتنع صفت دی. مطلب دا دی چې تش نفی راشي نو په دې باندې معدوم موصوف ګرځي، ممتنع به په موصوف ګرځي، ذات د باری تعالی به نه ګرځي. او څومره چې تاسو معدوم ګوره ممتنع سيزونه ګوره دا موصوف بالکمال نه ښه. دا قاعده بیات ساته چې نفی محض دا کمال نی. کما نفی چې کمال یا نفی مقیده ده، او کما مقید ده چې هغه متضمن صفات اثبات لرا.
نو دا د الله نه چې کوم صفات نفي دي که نه چې الله خوراک نه کوي نو ته به وایې چې ګوره د الله نه صفت نفي شو. الله ستړي کېږي نه نو د الله نه صفت نفي شو. الله تعالی خوب نه کوي نو صفت یې نفي شو. نه دا متضمن دی اثبات لره په جانب آخر کې. دا نفي د صفات و مستلزم د صفات لره. لکه تاسو وګورئ مثال داغي صفات سلبیه قرآن کې دي لا تأخذه سنة ولا نوم. نو دا نفي محض ده که نفي مقیده لکو جی نه جی نفي محض خو غیب ده کنه کمال نه ده. دا مقید نفي ده. ولې الله تعالی له خوب نه ورځي نو دا متضمن د اثبات لره متضمن د مدح لره چې خوب ولا نه ورځي نو پته ولګېده چې ذات کامل دی او په حیات کامل سره هغه ژوندی دی او قیام کامل دی. دی وجې نه الله وایي ما له خوب نه راځي او نه پرکالي. خو د هغې نه مخکې څه وایي الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا اثبات صفات دی متضمن بالاثبات دی لره دی الحي القیوم. خوب الله له پرکالی ځکه راځي چې همیشه ژوندی دی او د ټول کائنات چلوونکی دی. نو چې کم ذات همیشه ژوندي او تمام کائنات چلی نو خوب د هغه په حق کې غیب د صفت نه دی. نو عدم النوم والسنه دا د الله په حق کې صفت دی ځکه چې دا صفت ثبوتی لره مستلزم او متضمن دی او هغه چې دی هغه کمال الحیات والقیام دی. دغه سه الله فرمای لا یعوده حفظهما. نو دا نفی محض شو که مقیده؟ دا نفی محض نه ده. وجه د هغې دا ده چې نفی محض خو د ممدوح معدوم او د ممتنع دپاره صفت ګرځي که نه. دا الله تعالی چې ستړي کېږي نه دا مستلزم شو. دا نفی ده خو مستلزم د کمال القدرت لره چې ستړي کېږي نه نو پته لګي پوره قدرت او طاقت لري. دارنګ تاسو لیکئ صفت سلبی او بل دی لا يعزب عنه مثقال ذره. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات. دا الله نه په اسمانونو او ځمکو کې یو ذره څیز نشي پټې دی. نو دا نفي د صفت وشوه. خدا صفت محض نه ګڼه دا صفت مقیده. دا نفي العزوب دا مستلزم علم کلی دا الله تعالی دا پارا. نو په دې نفي کې اثبات متضمن دی او کوم نفي کې چې اثبات متضمن نو دا کمال او مدح طرف ته اشاره کوي او کوم نفي چې غیب ته اشاره کوي هغه ته نفي محض وي. نو اهل بدع کله کله سوي وک صفات سلبیه باندې قول کو نو لازم بشي نفي او نفي چې لازم شي نو دا غیب لازميږي نو تعالی باطل مقدمه مثل له وای تا هغه نفي پیژندل نه کوم چې غیب مستلزمي. دغرنګ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. دام د الله صفت دی چې د دنیا سترګې الله نشي لیدي. دا نفي شو کنه شو لیکن دی کی جانب مخالف کی دا نفی مستلزم دا صفت لرا متضمن الصفت تا او غد کمال و عظمت اللہ دا اللہ دا لویوالی طرف تا اشارہ کی او دم ریاد ساتے دی کہ نفی الادراک والاحاطہ شوی دا نفی الرؤیت نه شوی چې ګنې مؤمنان به الله په قیامت کې ویني نه. دې ته وایي نفی الادراک والاحاطه او نفی د ادراک او احاطه مستلزم نه نفی د رؤیت لره. ځکه کمال پس کې د الله تعالی چې نفی د احاطه او شي نفی د رؤیت لره نه بیا خو به معدوم چې دنو اب ممدوح شي. طالب باطلی مقدم مثلی وجر بطلان ظاهر ده. اکم اهل علم چې نفی د رؤیت دلته اغسته ده نو یا خو خطا شوي دي یا د دینه مراد ده سلب العموم. عموم السلب ته نه ده مراد
عام خلق نشي لیدي لا تدركه الابصار مؤمنان به الله ویني او کافر به محروم وي نو دا سلب العموم شو عموم السلب نشو نو خلاصه د صفات سلبیه او د ځان سرولی کې چې کم صفات الله تعالی د ځان نه نفي کړی دي یعنی هغه نفي چې عام مستلزمي د ثبوت لرنی نو الله ځان پاغي نه موصوف کوي همیشه الله د ځان لپاره هغه نفي ذکر کوي چې هغه مستلزمي ثبوت لرا او هغه جانب د ثبوت کې بیا عظمت د رب العالمین پروتي او مبتدعين چې الله ځان لکه خپل صفات ثبوتیه او سلبیه بیان کړی دي کنه نو مبتدعين نه الله له هغه صفات ثبوتیه مني او نه ولا سلبیه مني خپل صفات به شرع العقائد او د کتابونو کې لیکلي دي دا سی لیکلي دي ليس بداخل العالم ولا خارج وی الله په دې عالم کې نه داخل له او نه خارج دی ولا مباين العالم ولا محادث له نه په دې نه د عالم نه مباين دی او نه ور سره موافق دی اکل وی لا يتكلم ولا ينزل الله چې خبرم نه کوي او نه الله را کوزيږي نو چې نه په عالم کې داخل دی او نه خارج دی نه مباين دی او نه مساوي دی نه متکلم دی او نه منزل دی نه دا خو صفات د معدوم شو کنه دې ته منطق کې خلک وی لا قائم بنفسه ولا بغيره نو عرض دی او نه جوهر دی یا وی ولا قدیم ولا محدث نه قدیم دی او نه حادث دی ولا متقدم على العالم عالم ولا مقارن الله نه د عالم نه مخکې او نه ور سره یو ځای دی دا د مفتدیین او صفات دي چې الله له ثابت ایغه کم چې الله ځان له ثابت کړی دي کنه انا ثابت ای الله لا او کم چې الله ځان نه نفي کړی دي هغه نه نفي کوي خو چې نه ثابت کړی دي نه نفي کړی دي هغه ثابت ای او نفي کوي زه اکثر وامه د ملګرو ته مې دا بیرتیان چې دا په سلب النقیزین کې مبتلا دي لکه تو وی چې لیس بداخل فی العالم الله په عالم کې داخل نه دی نو د دې نقیص څه دی یعنی الله د عالم نه خارج دی دا نقیص شو کنه نو دی وی لیس بداخل ولا خارج نه پکې داخل له نه خارج دی دا خو دې نقیزین نفي کړو نقیزینو کې یو شی چې نفي کې بل ثابت کا یو چې ثابت کې نو بل نفي کا چې دا اور نه دی نو وبدي چې دا وب نه دی نو اور دی خدا سے مکه چې نو وبدي نو اور دی ځکه اجتماع د نقیزینو نه او ارتفاع د نقیزینو نه دواړه یو ځای کې چې اور دی او وبدي دا خبره بدیم غپی او دواړه لري کې چې نو اور دی نو وبدي نو دا خبره دیم غلط تا نو دا بدعتیان په سلب النقیزین کې وی الله په عالم کې داخل نه دی وی صحیح شو الله د عالم نه خارج دی وینا الله د عالم نه خارج هم نه دی دا خو څه شو دا سلب النقیزین کې مبتلا وي هغه خپل منطق باندې کافر کېږي قرآن او سنت خو دې سم مخ کې ورزولي دي او دا قاعده ځان سرولی کې دا سلب النقیزین چی کنه دا په شان د جمع بین النقیزین او د نقیزین چې څنګه ارتفاع ممتنع دم دغه سي جمع ممتنعي ته د بدعتینه تاسو کوی دا الله شتا دی ویاو وای چرته دی ویغلی شه لکه د دې بد الله بارکم نه چېړی او کته تاسو چتا تاسو زر پر په یادینو امین ورشه دنه چته دا تاسو کو دا دومره اهم تاسو ته یو باندې چې خزاونه چا نبی سلام ته وی چې د دې ایمان بارکه تاسو وې مسلمان ده کافره رسول الله اوس به پته ولګي کنه باندې چې ته وی راشه به وایا وی عین الله الله چرته دغه په سما رسول الله وی سیدا نو کدا وړو کې سوال وی رسول الله وکړې وی ته څه خبرې کې یار دې خلکو نه الله روک دے اته لګیا ته د ته تورک شتاو کې نشتا سوتره د امام مخې ته وی کنه بوي هغه د عقیده غرق دي د دې داسې مثال لري کو سړی چې اکسیډنټ وکي سره ماتي خپې ماتي او بل سړی راشي هغه ویره د جامو سری خراب شوه دې په زماره پلار خبره په شین له ور دیوالو نه ده ختم دې تاسو د اسره غم ده نو هغه د ایمان نه وته رته ول را پولیه دین امین بالجهر کې لګیای خیال کوم مشره د دې غزه باندې خد اصلاح په یو کس د مړې نه چونی و داسې اوچته کو
وی بیا به ما سره زیاتې کې که نه وي توبه وباسه. نه وی توبې ځای خو تا نیولی دی پرېږدې نو توبه به وباسم. نو زه هم د ایمان هغه ځای د بند شوی دی که نه آپ رفع الیدین چې ته بیا مسلمانېږي. ښه آگے چلو. نو مبتدعين د الله د پاره وجود ذهنی مني، وجود خارجي د الله نه مني. ذهن کې دا مني چې الله یو ذات دی او شته، الله یو ذات دی، دام نه مني چې ذات دی. ها وی الله شته کم ځای دی بس نور به نه تنګې دې ته وی وجود ذهنی. صرف ذهن کې الله مني، خارجي وجود د الله تعالی د پاره نه مني. مونږ وایو الله شته او یو ذات دی او د اسمانونو کې د عرش د پاسه دی او عرش سره ټچ نه دی. ښه علی العرش استوى، علی د استعلا د پر راځي، د عرش د پاسه دی، بس الله ته پته ده. نو دا مبتدعين وجود ذهنی مني او د وجود خارجي منکر دي. دا د دې د اقوالو نه ښکاره کیږي. آخر کې یو مناظره وړولي کې دینه به سوال داسې کې چې الله تعالی چې دی دا عالم چې دی، دا عالم دا دنیا عالم دا د الله په ذات کې دن نه ده که د الله نه خارج دی دا عالم؟ دا یو سوال دی نه. عالم د الله تعالی په ذات مقدس کې پیدا دی که خارج دی عن ذات المقدس؟ کدی وی چې دا الله په دې عالم کې دی، دا ونه او بوټي الله دی، دا خو صریح کفر دی، دی خو بالکل کافر دی، وحدت الوجود کې لګیا دی. اکوی چې الله خارج د دې عالم نه دی، د دې ځمکو اسمانونو نه جدا یو ذات دی چې هغه ته الله وی وابي شوی. دا خو زمونږ عقیده ده چې د دې ځمکې او اسمانونو ونو بوټو سمندرونو نه بهر یو ذات دی او هغه ته الله وی. بس دا خو زما عقیده ده، دا خو په ناپوهۍ کې وابي شوی. یا زمونږ مدعا ثابته شوه، اثبتتم ما نقول، مونږ چې څه وایو هغه ثابت کو. اکوی چې نه یاره الله خارج عن العالم هم نه منم او داخل هم نه منم، نو دا وجود ذهنی شو، د وجود خارجی نه انکار لازم شو. بیا وای ته صرف وجود ذهنی او وجود مطلقه قائل او وجود ذهنی او وجود مطلقه و منطقیان د معدوم د پارم منی. الکه کلیات فرضیه منطق کشته غنښتا، لا شی ولا موجود او بلا سيزونه وته وشته نه دي، لا شی تا ودا لا شی ده، دا لا موجود ده. دې سره وای تعالی باطلی مقدم مصری تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. حاصل د خبره دا شو چې الله تعالی یو ذات دی، یو خبره. دویمه خبره الله تعالی د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه لري. دریمه خبره الله تعالی ذات او صفات دواړه لري. څلورمه خبره د الله د پاره صفات ثابت دي او صفات ته داسې نفي دي چې هغه متضمن دي ځنې صفات لرا. شپږمه خبره څنګه چې ذات د الله تعالی نه منکر نه یو تعویل نکو، داسې صفات د الله تعالی نه منکر نه یو تعویل نکو. کما یلیق بشانه. هذا وبالله التوفیق.